خیبر پښتونخوا چې څومره پښتانه دي ما به کتل نو په نورو صوبو کې به د یو څه غټ زیاتی کېده ظلم به ورسه کېده سي مشران چې څومره زموږ دي دا ما دې وله یو سوچ راوړی دی تا د خپل قوم د پاره دا جوړ کړې تا د ژوند القومي اتحاد جوړ کړې تا د خپل قوم د پاره دا جوړ کړې هم خوستانه د ډېر خوشاله رب دې ژوند لره سلاره ستا خدمتونه هېرولی نه شو د غریبو له زغم خواره رب دې ژوند لره سلاره ستا خدمتونه هېرولی نه شو د غریبو له زغم خواره ستا خدمتونه هېرولی نه شو د غریبو له زغم خواره ستا خدمتونه موږ مدام یادو او په هر میدان کې دا په جار یادو ستا خدمتونه موږ مدام یادو په هر میدان کې دا په جار یادو مرکزی صدر سید علیم خان صاحب د کراچۍ نه د جندول په خاوره باندې تشریف راوړ دا موږ غونډ څومره جندول خلک چې دا د هغې دپاره د محبت دپاره راوتي او د هغې شکریه ادا کوو چې هغه زموږ د قوم دپاره هلته په کراچۍ کې خدمتونه کوي منډې ترلې وایي شپه ورځ محنت کوي د هغې سلسلې کې موږ غونډ راغلي د هغې شکریه ادا کوو دا چې څومره زموږ د مسافرونو څوک وفات شوي دي د هغې د کفن د هغې د ډډ باډي د هغې دپاره د جاز د هر شي انتظام دیو کوي د هغې نه هټ کې چې زموږ زیاته واسطه چې کومه ده د ټرانسپورټ سره ده نو د ټرانسپورټ بې انتها خدمت کوي او ټرانسپورټ لا هر وخت 24 غنټې کې هغه ټیم ورکوي د هغې وجه باندې موږ خلک راغلي او د ده شکریه ادا کوو او د خپل محبت اظهار کوو څنګه چې تاسو ته معلومه ده ټولو خلکو ته معلومه ده چې جندول قومي اتحاد په نوم باندې چې کوم د کمیټي سازه شوې ده یا کوم څیز ساز شوی دی نو موږ دې ته خراج تحسین پیش کوو او موږ دې له داد ورکوو ځکه دا زموږ مسافرونه دي دا هلته کې چې کوم دی د خپل روزګار دپاره او د خپل بچو د رزق دپاره په کراچۍ کې په سند کې په پنجاب کې ځای په ځای باندې مزدوران لځي دیو ته هلته ډېر بلا مختلف قسم ستونزې مسلې څوک یې په تاڼو کې خبره نه اوري څوک یې په تحصیلونو کې خبره نه اوري په اکسیډنټ کې ورته مسلې بلا بې شمېره ګاړې اغوا کېږي خلک اغوا کېږي دا یو ښه اقدام دی د دې سره به انشاءالله زموږ د علاقې چې څومره مسافر دي په کراچۍ پنجاب کې هغو ته به ډېره اساني او موږ به د خپل مشر له څنګه چې زموږ د غریبو خلکو له دې هلته ستړی کوي دغه شان موږ دلته کې هر قسم سپورټ ورکوو موږ به د استقبال هم کوو موږ به د حوصله افزایي هم کوو او په هر محاذ به انشاءالله موږ د خپل مشر سره ولاړ یو او موږ به نه شاته کېږو او نور هم انشاءالله امید ساتو د خپل مشر نه چې څومره زموږ هلته خلکو ستونزې چې په هغې کې هغه پوره خپل کردار ادا کړي موږ به د هغه د زړه د کومه ډېره شکریه ادا کوو په سند کې زموږ د ټرانسپورټ ډېر زیات مشکلات دي ډېر مسایل دي هغه چې دا کم اقدام وکړو او دا کم تنظیم جوړ کړو ډېر بهترین اقدام یې وکړو نو هغه هلته د خلکو ډېر زیات خدمتونه وکړو ډېر زیات نو د هغه نن هغه د خپلې خاورې ته جندول ته راځي د هغه هرکلی موږ کوو د هغه ته موږ دلته راغلي استقبال ته مشران راغلي کشران راغلي ځکه چې هغه ډېر مخلص دی د قوم سره ډېر زیات مخلص دی د قوم سره د خدمت هغه کې جذبه ده نو موږ وایو چې هغه له موږ حوصله افزایي وکړو او د هغه سره موږ لکه استقبال وله وکړو حوصله یې اوچته کړو د هغه د اکسایز زیاته زموږ ته د اکسایز مسایل راځي د پولیسو مسایل راځي د ټرانسپورټ چې د اکسیډنټ مسایل راځي هلته کوم ځای کې چې اکسیډنټ وشي نو نن سبا دا شي عام شوی د ډېر زیات چې خلک راځي او ګاډی ډمپر سیځي ګاډی سیځي په هغې ډرایور چې دی په هغه باندې لکه تشدد کېږي وهاله کېږي هغه نو په دې شي د روکتام دپاره علیم خان صاحب ډېر زیات باغ دوړ شروع کړی دی او که چېرې دا شي سکول شي ځکه چې یو غریب سړي ډېر محنت کړی هغه یو ځان له ډمپر ځان له یو ګاډی برابر کړی اکسیډنټ وشي څوک نه غواړي چې زما ګاډي د اکسیډنټ وکړي او اکسیډنټ قدرتي خبره ده اکسیډنټ راشي نو بیا هلته اتفاقیه لکه خلک بیا راشي او هغه ډمپر سېدله کېږي نو علیم خان صاحب کوشش کوي چې د دې شي هم روکتام وکړی شي هلته د ټول نه مخکې نور زمان مسخیل صاحب ستاسو ډېره زیاته شکریه چې موږ له کوریج راکړو نن زموږ د جندول قومي اتحاد مرکزي صدر جناب علیم خان صاحب هغه خپل جندول خاورې ته راځي نو د هغه د هرکلي دپاره زموږ جندول
قومي مشران کشران هغه راغلي داغه ویلکم د پاره داغه په خیراله د پاره علیم خان صاحب زمونږ د جندول قومي اتحاد مرکزی چیرمن دی او هغه په کراچۍ کې او په ملک په هر سیمو کې داغه ډېر زیاتې قربانیان دي او ډېر زیاتې د پښتون قوم د پاره خاص کر نو زمان صاحب کتاب صفات را چیرې پخوا به خلکو د دیر او د باجوړ نوم اورېده او د جندول نوم چا لکه نو الحمدلله نن د جندول نوم د علیم خان په وجه او د هغه ټیم په وجه باندې روښانه دی انشاءالله چې داسې سپینګیري داسې خلک زموږ سره په دې تنظیم کې انشاءالله د جندول قومي اتحاد دا به یو پاکستان کې خپل یو نومړی مقام جوړي انشاءالله. علیم خان رور چې په ډېر کم عمر کې دی خو د ډېر غټ زړه مظاهره وکړه د ډېر غټ فن مظاهره وکړه دا توقع لرو چې دا صلاحیت به په ده کې موجود وي د جندول ټول قومونه راوتي دي دلته بلا تفریق بلا سیاست او بغیر د ډلبازۍ هېڅ په دې کې نشته یو فلاحي کار یې شروع کړی دی د خپلو غریبانو عجزانو مسافرو د هغو خدمت کوي او موږ ټول جندول قومونه بشمول د باجوړ او د دیر دا د دې په شا ولاړ که مالي خدمت یې که جاني نو موږ ټول به د دې اوسه انشاءالله شانه به شانه ولاړ ښارونو کې به خپلې کمیټیانې جوړېږي او هر کار به دی چې کوم دی نو بنیاد دا دی چې هر کار به په مشوره باندې کېږي مشورې نه علاوه به کار نه کېږي چې سم کېږي په مشوره به کېږي او د سیاسي خلکو نه دا توقع لرو که د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي چې د ده مټې مضبوطي کړي دا د جندول او د دې علاقې د باجوړ او د دیر د دې صدا نیکي ده او دا د دې امداد دی چې د دې مټې مضبوطي کړي او دی فلاحي کار وکړي هغه هم په شا ودرېږي او د قومي مشران هم ټول د دې په شا ودرېږي نو انشاءالله دا به ډېر ښه رزلټ ورکړي دا اولې ځل دی چې زموږ په علاقه لکه د عبدالستار یې دي غوندې حیثیت بله به الله ورکړي که موږ یې په شا ودرېږو نو انشاءالله اراده هم ده او دغسې به کوم نو دا به مخکې ځي د دې خلکو به خدمت کوي او کومه پورې چې کمیټې جوړه شوې ده نو زمونږ په دې نظر دی چې ډېرې فیصلې هم شوې د دې په نګرانۍ کې او ډېرې قربانیانو خلکو ورکړي په دې باندې ستاسو ټول شکریا ادا کوم او د دې خصوصا د تمام جندول د طرفه زه د شکریا ادا کوم چې د جندول له یو پهچان ورکو یو پوز د جندول له ورکړه د جندول له یو حیثیت ورکو په ذات خود زه د انتهایی مشکور یم د جندول له تمام قومونو د شکریا ادا کوم د قومونو طرف دلارام عثمان خیر مو د کولال سم تعلق ته منګ علیم خان به تر جندول په خاور باندې ستړي مشي او چې کم کسان سره کراچۍ نه راغلي دا غوم شکریا دا کوم کم تمان خیل ورونه چې زمنګ په आवाज باندې راوته او برپور استقبال دې علیم خان صاحب کو زره دې ټول تمان خیل ورونه ډېر شکریا دا کوم د ټول جندول د قوم ز شکریا د ټول قومونه د کوم چې دومره غټ استقبال یو کو چې دومره غټ استقبال په تاریخ کې په جندول کې د غټ منسټر هم نشته الله دې ټول لا د دې اجر ورکړي تمام رونه د جندول مشران کشران د باجوړ د عثمان خیل زمنګ مشوانی رونه مستخیل رونه شیخان رونه سیدان میاگان رونه زمنګ چې څومره قومونه کله چا نوم زمانه پاتې شي دغه معذرت کوم د څومره قومونه چې زمنګ د استقبال لراغلي او د عزت یې منګ لراکه او تاسو ته ما وختي ویل چې د خلې په شکریا باندې زر دی او شکریا نه ادا کوم زه ان شاء الله دړه نر دې ټولو شکریا ادا کوم او دیو چې دا څومره مینا وکړه دومره زمنګ یقینم نشته چې دومره مینا به من د دیو سو خبرال موږ د قوم ته ځان وقف کړی دی او په سچه به ان شاء الله د قوم مسلې چې څومره راځي معاملات راځي کدا په پاکستان کې او کدا په بیرونی ملکونو کې ان شاء الله موږ به کوشش کوو چې دا ټول به په سچه باندې حل کوو دا راته وایي چې کومه تاسو کراچۍ کې لکه مطلب تنظیم سازي ده نو دا تنظیم سازي صرف د قومي جندول چې دی دا د خلکو سره آیا ډلهبازي ده که نه مطلب نور قومونو سره که نه یو فلاحي کار دی الحمدلله جندول قومي اتحاد چې دی دا یو فلاحي تنظیم دی تاسو ته پته ده زه په 2017 نه واله د دې اوس وخته پورې زه د ټرانسپورټ چیرمن یم په صوبه سند کې او ما د خپل تمامو ضلعدیر جندول او باجوړ دا څومره خلک چې دي بلکې د پوره خیبر پښتونخوا چې څومره پښتانه دي ما به کتل نو په نور صوبو کې بر دی او سغټ زیته کې د ظلم به وسکېده نو منګه د مشران راغونډلو هلته منګ یو ځل مرکز جوړ کړ دغه نه بعد منګ دا ثابت کړه چې جندول قومي اتحاد منګ یو داسې تنظیم جوړو چې زمنګ د خلکو ته خالی په پاکستان کې نه ان شاء الله دا زه تاسو له ډاډ در کوم چې ما بل ورځ د سعودي د سفیر سم خبره کړې ده او امید در به کوم ان شاء الله چې په بیرونی ملکونو کې زموږ څومره خلک دی د ټولو ته ان شاء الله دینه سہولت مزید هم څه داسې مخې ته انتظامات چې کوئ به د قوم د علاقې ان شاء الله زمونږ پیله راتله د جندولو دا زمونږ بهیکلی دی او زمونږ خپل ټول رونه مشران باجوړ جندول دیر کې پاتې کېږي د دې نه بعد ان شاء الله زمونږ د حال پاکستان ویزټ دی تاسو به ان شاء الله د ټي وي په سکرین باندې په دې شیشه باندې وینئ چې ان شاء الله په تمام پاکستان کې زمونږ کمیټې نه جوړېږي د هغه نه بعد ان شاء الله په سعودي عرب کې دوبۍ کې
او په ډیرو ښارونو بیرونی ملکونو کې به ان شاء الله زمونږ کمیټې نه جوړیږي ان شاء الله ټول مخلوق ته او ټول قومونو ته به ان شاء الله دې سہولت ګوره سیاسي مشران خو دې سیدي چې تا ته پته ده چې ټوله دنیا سیاست کوي او زمونږ دا پلهیي تنظیم دی زه د سیاسي مشران چې څومره زمونږ دي دا ما دی ولا یو سوچ راوړی دی دا زما خپل سوچ هم دی او دا زمونږ د قومونو سوچ هم دی ان شاء الله د دې تنظیم بڑاونه او د دې تنظیم خلکو ته ښودنه دا به زمونږ چې څومره سیاسي ګوندونه دي دا به موږ سپورټ کوي دی به موږ سپورټ کوي انشاءالله زمونږ دا امید دی د خپلو مشرانو نه چې موږ هر سیاسي مشر ته په دروند نظر باندې وګورو وسلام